چې میژه چې په چا پښتنه کوي فوراً درته وایي چې سړی چې په نصیب دې وي در راسي په نصیب یا څوک تېرېدای نه شي هر سړی چې د لیوانو لارې کاږې دي خو منزل ته رسي په عقل نه د خپل نصیب هر یو پاگل ته رسي خدا مې چې هسې په ژبې دو په دا ټکي کښې در وغزن په دوکا کښې چې ته دمره یقین دی دی بیا ته ویله په دا کاروبار شه درویغ یې چې مو ته خپله بخره ملاویږي خو د الله په ذات یقین وکړه درویغ مه یې ویلې دوکا کې د اصلي د اوریجنل د برانډ په نومه ته ویلې ډېسي شی خرڅوې ته ویلې 2-3 نمبر شی خرڅوې ته ویلې قسمینه پکښې کوې ته ویلې لوژو پکښې کوې ادهی سا دې پورا ته په دغې دنیو پسې ویلې لمینځ کازو کوې قضایي نه ته ویلې بې جامې پسې کې دې مطلب چې دوکا دو حقیقت وي زه تو نن په کاروبار چې درویغ یې دوکا کې قسم کې لمینځ بې جامې کوي لمینځ پسې پرېږدي لمینځ نه خوري بیا کدا باندې میږ یقین وایي چې خپل نصیب ورا نصیب ته چې نوست وي تو دا کوري نه کولی دې مطلب دا دی ګاګې چې میش په دا کیسه کښې درویغځیني کا سچ وای پکښې صحابه کرام ها دغه تجارت کړی دی اوقاظ المجاز دغه بازورینو لاګېدل ار تو مرد الله تعالی عنہ تر هغې پوره چاته په بازور شه د کاروبار اجازات نه ورکوه چې تر څو پوره وې د فقهي شرعي مسلې نه ځونو واقف کړی نه و دې وجې نه مشرت تبعي ته روونه دو معیشت معاملات ټوله شپه نوستی دی سودي نظام عام دی لمانځي خواروک عام شه په کاروبار کښې دوکا عامه شوه په کاروبار کښې درویغ عام شول په کاروبار کښې فراډ عام شه دې وجې نه د مسلمانې معیشت ټول خراب بربود روان دی لاندې درته وي سړی په نصیب دو چې او کسان دی ایستوزه پوسې چې لیکلې وي او چې ورته وایي چې کسان دی په دا کښې درویغځینه یې ځکه چې خوري په قرآني تېره کې وسو بیا ټول په دا قسمینه ولا ورکوي اصل شی چې کله حقیقت وي دا عقیده کله جوړه شي ایمانداري کله جوړه شي بیا د میش نظام معیشت خراب نه وي خوش پیغمبر فرمایي حدیث قدسی دی چې دوا به یولون پارتنرون وي په صدق وي په سچایي وي الله جل شانه فرمایي چې درام به یولي زه یم چې بیا الله د یوره به یول شي دا سړی نقصان کړی شي خو توس انصاف وکړه چې خدای دې په کاروبار چې به یول وي نقصان کېدای شي نن دنیا ویلې مش په نقصان راونی چې په زړه نه کښې فرق راغلی دی الله جل شانه دا میژه د زړه هغه غني کو مالدارونم ده کو الله دا په ظاهره خلول اسباب نصیب کو پیغمبر دې حدیث دغه حدیث نه د مش خدای پیرا مستفید کو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك درود شریف و اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حدیث شریف مفهوم خیدا دی چې مالداري دا د زړګي سره تعلق لري دا د دولت سره تعلق نه لري خوش پیغمبر فرمایي ابي ذر رضی الله عنه روایت چې رسول الله ته وفرمایل چې ای ابي ذر تو سوچ دا دی چې یوتای چانه مول وي هغه غني وي او چې چا سره پیسې نه وي مول نه وي هغه فقیر وي هغه غریب وي مو ورته و چې مو خدا سوچته دی الله رسوله دا کیسه رسول الله 3 اوره مته دوهرا وکړله وچرته وی چې نه ابي ذر داسې نه دو خبره دا دو چې دا فقر او غنا مالدارتوب او غریبا د دغې زړګي سره تعلق لري چې زړه د یورې غریب وي چې د دنیا د سره سپینزارې نه د کوټې ډاکې وي تو بیا د زړه نه خور وې ځونو غریب درته لیدلی شي تو مالدار چیرې نه وی چې بیا د زړه کله مالدار وي غني وي بیا تو سره معمولي څه شی وي خو تو الله پاک د زړه غنا درکړی وي دغې واجې نه یې تو په دنیا او په اسباب په دودې نظر نه وي ابي هده دغې واجې نه علما لیکلي دي چې تنګ دستۍ د واجې نه چې کیم خلک ګړد نه کو په زونه جفاکشي کو زون تم کوي ولا يسالون الناس الخافا په دا زمرا کښې وي یہی چې دا خلق امتحان وي د خلق د پورا دغه استقامت مجاهدی په وجه سره الله پاک دغه انسان داسې تقدیر بدلوي چې په دنیا کې وي د سره د سپین سشتان کو خو صرف انسان استقامت مجاهده کوي دا نه چې تو بانګلی دی او مو په دا باندې نظر وي چې دا مالدار خان او مو ته بادشاهي جوړې کو او دا مالدار خان او مو ته تقدیر بدل ورکو
دا غلط سوچ دی دا د الله نظام دی دومه خبره ده چې استغنا مالداري غریبي د زړه سره تعلق ویل لري دې حدیث شریف ډېره غټه تشریح کړې د صاحب کتاب یہی چې ځکه چې په دنیا کښې مالدار خلک وکسا هغه اکتفا نه کوچیرو داسې نه درته وایي چې یو سړی ورته وینې چې موټر یې شته بنګلې شته سرمایې شته پراپرټي یې شته یعنی الله پاک ښه ژوند ورکړی دی چې ته پښتنه پې کوې بیو دی څه بس گزاره کیږي شادو خودم راځي ته خرڅي چګې دی هغه دی دا خو یو وینځوال درته شریک په دا بیا وپیله جواز رسول الله دی حدیث تخت غریب یې ته مالدار نه یې ته غني نه یې او دا وجه څه دو وجه دا دو چې د میژه یقین د الله نه نه دی امیج د یقین د دولت نه دی که چیرې د الله په ذات انسان یقین ولري نو دا چې څه وي ورسره هم مالدار وي چې څه نه وي ورسره مالدار وي امیژه توس په معاشره کې ډېر تاسو خلک تای چې معمولی گزاره راونه وي ولما تر مالدار نه ښه سوتي لباس تر مالدار نه ښه وغندي خواروک شو کې تر مالدار نه ښه وي فرق څه دی مالدار زړه خور وي هر مالدار نه دی مطلب اکثر داسې وي او هغه چې کوم غریب سړی وي هغې ته الله پاک زړه غني ورکړی وي په دې وجه سره حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي بل دوشي روایت دی ابي هريره رضی الله عنه چې حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د غریباتو د مالدارۍ تعلق د زړه سره دی د مال سره یې نه دی شهزادي صاحب یو واقعه لیکلې ده چې یو سړي سره مې شپه وه په سفر تللی و سادي صاحب ډېر ګلستان کې توپ د لیکلی دی ډېر عجیب واقعات یې دي وایي چې شپه مې کړه ول ما سره خو خامخا جمع مجلس کېږي څرنګه وی بیا چیرې تللی وی بیا څرنګه روغلی وی خو اولدار صاحب چې دا قربا وه چې مړیم پستینې تیره کړه نریدا صلابات ارته بوندې والې ډېر مالدار و داس مې واته په خراسان شوي وا قافله دو واته مې په سره زر نه شړېدو خدای دا خیر کو چې دا څه پې ونه شي خدای دا خیر کو چې غلی ونه وایي وی چې دا ټوله شپه په دا خبرې زه مو دماغ ډاټ کړل مو خو شپاږې ورړې وه چې په ارامو شپه وکړه ګایزه خو چې ولمارم سات کوی دی په دروازه پوره ورسره څه نو وی چې سړی مې داس تیر کتر دا غره پوره په مخاشای مې ورسره کول وی چې بیا ورته وویل چې بیا مې ورته وویل چې خفه نه شئ مې تو په دا ټکي رخصتای وي چې دا یو شعر د فارسی مې ورته وویه چې گفتم چشم تنگ دنیادار را یا کنات پور کند یا خاک گور چې مو ورته وویل چې چلو شپه خو وکړه په غم سره والا دا خیر پکښې وچوي خو دا یو نصیحت مې وروه چې دنیادار سړي تنګ سترګې و یا صبر ډاکوي چې دی صبر وکړو چې بس اوستی دا ښه ډېره دو یا د کبر خورې چې کله یې د ناز د نه ډاک شي د دنیادار سړي و دا دوه شیونه کفالت کوي بل څه یې کولی نه شي د دې سره سره علما په دې نور تحقیق کړی دی